دا رمضان پیکج خو یو دا دی چې دا ولسمه روزه ده لیټ شو تاسو وایي چې بس اوس لیسټونه فاینل شو په دې لیسټونو باندې ډیر زیاتې راز دی د تورو ورځو کې جماعت اسلامي امیر سابقه صوبایي وزیر تاسو سره په حکومت کې هم پاتې شو عنایت الله خان پریس کانفرنس کړو هغه وی چې مونږ په دې خلاف آگاهی مهم هم شروع کوو دغه هم کوو چې دا دیو چې کوم دی نو د خپل حلقو چې کوم دی ام پی ایز او ام ان ایز او پارټي لیډران او د هغې د طرف نه دا لیسټونه ډیپټي کمیشنر ته ورکړی کېږي او صرف دغه خلکو ته به دغه پیکیج میلاویږي نو دا دې کې خو څه هرڅ خبره نه ده ام پی ایز یا تحصیل چیرمین چې دا هغه سره مینډیټ وي او هغه د خلکو نه ووټ اخیستی وي زرګونو ووټ زه تاسو ته وایم چې د ما حلقې 3.5 لکه بدی ده او ما تقریبا 60-65 هزار ووټ اخیستی ده نو زه به ښه طریقې سره نمایندګي کوم د خپلو عوامو او که عنایت الرحمن صاحب به نمایندګي کوي هغو خلکو چې دا او ته منډیټ نه ده ورکړی دا خو ناانصافي ده او بل پاتې شوه خبره د حقدارو نو الحمدلله د پاکستان تحریک انصاف خو دا موټو ده چې موږ خو حقدارو ته خپل حق رسوو الحمدلله مو لمن چې دي په دې باندې صفا دي او دا الزامات خو چې دي او په پیغمبرانو لګېدلي دي نو موږ ډېر کمزوري خلک یو او دا تاسو به چېرې دا منډیټ دی د منتخب نماینده نو دا منډیټ تا خو د اپوزیشن والا هم دی خو اپوزیشن والا هلته کې بیا ستاسو چې هغه کم بیللي دی هغه منډیټ هغه سره دی نو دا هغه اپوزیشن والا تاسو ته پته جی موږ الحمدلله 100% سیټونه ګټلې دي ما سوای 2-3 نه او چې دا کم جوړ دي د منګ الیکټډ کسان چې هغه بیللي چې 40 هزار او 30 هزار ووټ اخیستی ده او دغو جزانو چې دي 2,000 3,000 5,000 ووټ اخیستی ده او دا جوړ دي هغې وجه دا ده چې هغه چا لوبه کړې وه هغه ټول چې دا هغې تفصیل ته زه نه ځم څه شوي دي الیکشن کمیشن کې او جی او خو دا تاسو وایي هلته کې جي چې موږ کوم فارم 45 ام پی ایز دي یعنی چې کم چا ګټلې ده حقیقي سره او هغه یې بیللي دي هغو په ترو باندې کېږي دا خو بده خبره نه ده موږ ګورنمنټ ته د موږ ثوابدید ده چې موږ چا په ترو باندې کوو صحیح شو دا ثوابدید دی چې چا په ترو باندې دا کېږي او بل تاسو وایي چېرې که داسې صدقې نو تاسو یې ما ته ووایئ که نه د کورونو د سولرایزیشن چې وزیر اعلی صاحب اوس اعلان وکړو که نه نو دا علي امین ګنډاپور صاحب په وخت کې خو د دې هغه ډراز هم شوي هر څه شوي او بیا پکې هېڅ څه پیشرفت ونه شو چا ته دغه ونه لګېدل دا خو جی اوس د دې تفصیل خو به زه ډپارټمنټ نه راخلم ځکه چې اوس زه خپله قانون ډپارټمنټ هیډ کوم بالکل نو داسې ما سره د دې ریلیټډ علم نشته خو بهرحال چې سی ایم صاحب باقاعده طور باندې اعلان کړی ده نو دې خبره ده چې دا به نږدې وي دا سکیم چې دا به فاینل سټیج کې وي صحیح او داسې چې کم دی نو دا د حکومت د طرف نه دغه یو دغه باندې خو عمل درآمد ډېر روان دی خو آفتاب صاحب څه ډېر عجیبه غونته کې دغه نه دی دا دسترخوان چې کم دی نو دا د هغه هم ستاسو ډپارټمنټ خو نه دی د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ د طرف نه هغه افطار دسترخوان لګي په مختلفو ضلعو کې او د هغې فګر مخې ته راځي نو چې موږ هغه فګر وګورو نو 9,000 کسانه وایي دا دومره چې کوم دی نو افطار دغه وکړه شو په ثوابۍ کې نو دا خو لکه په ثوابۍ کې چې خلک ټول چې کوم دی نو بې کوره دي یا چې څنګه چل دی چې داسې په 9,000 او 10,000 او د دې سره چې کوم دی نو په ټول پېښور کې د مختلف داسې ارګنایزیشن او تنظیمونو د هغو د طرف نه هم دسترخوانې لګي نو دا څه ډېر عجیبه فګر نه دي شاهب صاحب لکه څرنګه تاسو خبره وکړه چې چونکې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ده ما سره خو د هغې والا پوره علم نشته بهرحال څومره پورې زه خبر یم لکه دا څومره شهرونه دي د هغو انټري پوینټ او ایګزیټ پوینټ دي چونکې هر ضلع کې 2-3 روډونه خامخا وي چې هغه انټري پوینټ وي د بل ضلع نه خلک راځي یا د بل صوبې نه او ایګزیټ پوینټس وي نو هغې باندې دا افطري پروګرامونه دي او کم فکر تاسو وخل دا د ما په علم کې نشته ده صحیح او هاو جی ټیک ډېره مننه افتاب عالم صاحب زموږ سره د خبرې کولو او په دې روژه کې تاسو موږ ته ټایم راکړو ډېره مننه مهرباني